الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون آیا امر کوي تاسو حکم کوي تاسو خلقو ته په نیکۍ سره او هیر کړي دي خپل نفسونه خپل ځانونه وانتم تتلون کتاب او حال دار تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون تاسو سوچ نه کوئ واستعینوا بالصبر والصلاة او مدد حاصل کوي په ذریعه د صبر او په ذریعه د مانځه سره وانها لکبیرة او یقینا دا کارونه ګران دي الا علی الخاشعین مگر نه دي ګران په عاجزي کوونکو باندې یریدونکو باندې الذين يظنون انهم ملاقو ربهم دا ها کسان دي چې یقین کوي چې دوی به ملاقاتو کې د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او یقینا دوی الله پاک ته واپس کیدونکي دي ربط د مخکې سردار چې مخکې د بنی اسرائیل د اعمالو د اصلاح په باره کې دوه خبرې کړې وي چې مونږ خپل په پابندۍ سره کوئ او زکات ورکوئ امون چې کوئ نو امامتۍ سره کوئ ورکعو مع الراکعین نو اوس بله اصلاح مقصود ده د بنی اسرائیلو چې خلقو ته چې تاسو د نیک کار حکم کوئ نو په کار دا ده چې په هغې باندې تاسو پخپله هم عمل کوئ نو دا ډېره بده خبره ده چې تاسو نورو خلقو ته د نیکۍ حکم کوئ او پخپله چې کوم دی هغه نیکي نه کوئ حال دا دی چې تاسو خو اهل کتاب یې په کتاب باندې پوهه یې نو لږ سوچ خو کوئ که نه بله اصلاح دا ده چې د صبر نه کار واخلئ د مانځه نه کار واخلئ د الله نه مدد غواړئ په صبر سره او په مانځه سره نو دا صبر کوله چې ټولو منهیاتو نه ځان ساتل د الله چې کوم شی حرام کړل د هغې نه سړی ځان ساتي او په ټولو مأموراتو باندې اتیان او راتلل چې څومره کارونه الله پاک جایز ګرځول دي هغه کوله دا ډېر ګران کار دی دغه رنګې مونځ هم ګران دی خو په هغه کسانو باندې ګران نه دی چې هغوی کې خشوع وي عاجزي پکې او دا کسان دي چې هغوی یقین لري چې موږ د خدای سره ملاقات کوونکي یو په ورځ د قیامت به زموږ نه د دې خبرو حساب کتاب غواړي د ټولې زندګۍ ریکارډ چې کوم دی هغه به موږ خپل رب ته پیش کوو نو په کوم مخ باندې په کومه خوله باندې موږ هغه ته واپس مخامخ کېږو او پیشي به کوو او موږ خو هغه ته واپس کېدونکي یو نو په دې آیت کې اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم په دې کې خطاب چې دی هغه د یهودو علماو ته دی هغوی په دې خبره باندې ملامته کوي چې هغه خپلو دوستانو رشته دارانو دوی ته دا تلقین کو چې تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوئ او په دین اسلام باندې قایم اوسېږئ ځکه چې دوی ته پته وه چې دا دین حق دین دی خو د نفساني خواهشاتو د وجې نه هغوی اسلام نه قبلو او اسلام منلو ته تیار نه و د معنی په اعتبار سره دا هر هغه سړي ته دا آیت شامل دی او دا هغه سړي مذمت دی پکې بدي پکې بیان شوې ده چې نورو خلقو د نیکۍ حکم کوي او پخپله په عمل نه کوي نو دې وجې نه احادیثو کې وعید راغل دی انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه السلام ارشاد وفرمایو چې د معراج په شپه زه په داسې قوم باندې تیر وتم چې د هغو شونډې او ژبې د اور په قینچیانو باندې کټ کېدې ما جبرئیل السلام نه تپوس وکړو دا څوک دي نو جبرئیل السلام وویل چې دا ستا د امت هغه دنیادار واعظان دي وعظ نصیحت به خلقو ته کو خلقو ته د نیکۍ حکم کو خو پخپله به د نیکۍ کار نه کو او بل روایت کې راځي نبی علیه السلام هغه فرمایي چې بعضې جنتیان به د بعضې دوزخیانو سره میلاو شي تپوس به ترې وکړي چې تاسو څنګه راغلی دی اور ته جهنم ته څنګه راورسېدی
حالا کې تاسو خو به موږ ته د نیکو اعمالو حکم کو موږ به په هغې عمل کوو موږ ستاسو نه خبرې زده کړو او د هغې په وجه باندې موږ جنت ته راغلي نو تاسو ولې نو هغوی به ورته ووایي چې موږ خو به په ژبه باندې وي دا خبرې به کولې په خپله به عمل نه کوو نو دې وجې نه موږ په خپله دوزخ ته راغلي اوس د دې نه دا مطلب اخیستل نه دي په کار چې یو سړی بې عملی فاسقي نو د هغه دپاره وعظ او نصیحت جایز نه دی وعظ نصیحت به دی کوي بل ته اگر چې په خپله پې عمل نه کوي ځکه چې د ښو خبرو هغه تبلیغ کوله دا یو مستقل نیکي ده په خپله نیک عمل کول دا هم نیکي ده او بل ته د هغې تلقین کوله او تبلیغ کوله دا هم نیکي ده نو که یوه نیکي د سړي نه پاتې شي نو دا بله خو پرېښودل نه دي پکار که نه په خپله پرې عمل نه کوي ولې بل ته خو به وایي که نه د هغې ثواب خو به کېږي اوس یو سړی دی هغه مونځ نه کوي نو دی وایي چې زه خو مونځ داسې هم نه کوم خو راشه دا روژه به جو هم پرېږدم نو روژه به نه پرېږدي د مانځه به کوشش کوي چې دی مونځ ادا کړي روژه به په دې سره پرېږدي نه نورو خلقو ته به د مانځه هم وایي په خپله مونځ نه کوي بل سړي ته به مانځه وایي دغه شانتې په خپله چې کوم دی او ناجایز کار هغه ګناه دی یو ناجایز کار چې کوي او ګناه دی خو چې بل سړی د دې ناجایز او ناروا کار نه منع کوي دا هم ګناه دی که په خپله د ګناه کار کوي خو د دې سره دا لازم نه ده چې بل سړی به نه منع کوي دا بل سړی دې منع کوي نو دې وجې نه امام مالک صاحب وایي سعید ابن جبیر رحمت الله علیه هغه فرمایله یو سړی دا سوچ کوي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر به زه هله کومه چې په خپله د ګناه نه بلکل پاک صاف شمه نو هله بیا خلقو ته تبلیغ کومه نو د هغې نتیجه به دا راوځي چې هېڅوک به تبلیغ وانه پاتې نه شي ځکه هر سړی ګناهګار دی او هغه فریضه د تبلیغ چې ده هغه به ادا نه شي حسن رضی الله عنه فرمایي چې شیطان سړي ته په زړه کې دغه وسوسې خیالونه اچوي چې تا خو په خپله عمل نه کوې نو د نورو خلکو ته هم مه وایه نو دا نه ده پکار نو خلاصه دا شو چې اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم مطلب دا نه دی چې بې عمله سړی به وعظ او نصیحت نه کوي بلکې د دې مطلب دا دی چې کوم سړی وعظ او نصیحت کوي هغه دې په خپله عمل کوي عمل دې په خپله کوي د دې لپاره چې په هغه کې اثر پیدا شي چې یو سړی په خپله هغه یو خبره باندې عمل نه کوي بل ته وایي نو په هغه کې اثر نه وي په خپله یو سړي کې عمل وي او بل ته ووایي خلکو باندې اثر بیا وشي نو خلک یې مني اوس که یو سړی وایي چې دا څوک چې واعظ دی او که غیر واعظ دی وعظ کوي یا وعظ نه کوي نو د هغوی دپاره چې کوم دی هغه بل سړی چې د نیکۍ بل سړي ته د نیکۍ حکم کوي او په خپله پې عمل نه کوي نو دا خو د دواړو په باره کې لکه برابر دی واعظ په باره کې هم چې هغه په خپله عمل نه کوي او بل ته وایي او که غیر واعظ دی هغه چې هم یو کار لکه غلط کار کوي نو دا برابر دی نو بیا د دې فرق څه دی نو جواب دا دی چې کوم سړی چې په خپله عالم دی وعظ نصیحت کوي بل ته چې دا نیک کار وکړه په خپله پې عمل نه کوي نو د ده دا سزا بیا ډېره سنګینه ده ځکه د ده سره بیا عذر نشته او یو سړی چې کوم دی هغه جاهل دی عمل نه کوي نو هغه به دا عذر وکړي که نه زه خبر نه منم زه نه یم خبر ما ځکه دا عمل نه دی کړی نو د دې وجې نه حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې په قیامت کې چې انپړ الله پاک څومره معاف کوي چې کوم کسان جاهلان دي انپړه دي نو دومره علما نه معاف کوي ځکه عالمانو سره بیا عذر نشته واتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم آیا تاسو امر کوئ خلقو ته په نیکۍ سره خپل نفسونه هېر کړي دي وانتم تتلون الکتاب حال دا چې تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ واستعینوا بالصبر والصلاة اے خلقو صبر واستعینوا امداد حاصل کوي په صبر سره والصلاة او په مانځه سره
صبر کوئ او مونځ کوئ. وانها لکبیرة، او دا دواړه کارونه چې دي دا ډېر غټ دي، درانه دي، ګران دي. الا علی الخاشعین، مگر په خشوع کوونکو باندې. خشوع څه ته وایي؟ خاشعین خشوع نه دی. خشوع چې کوم دی دا یو د زړه یو سکون دی او انکساري ده چې د الله عظمت بډایي او لوی سړی ځان ته مخې ته کي او د خپل حقارت او د سپکوالي علم سړي ته وشي چې زه ډېر کمزور یم او زما خالق ډېر لوی دی. نو د دې فایده دا ده چې په دې سره نیکۍ اسانه شي. کله کله د دې اثر په بدن باندې هم ښکاره شي، نو دا سړی با ادبه جوړ شي، متواضع شي. د زړه په زړه کې یاره پیدا شي، د هغې سره د بدن چې کوم دی ورپېږي. خو چې په دې کې تصنع نه وي، یعنې داسې شکل جوړول چې هغه په هغې نه عاجزي معلومیږي، خو په زړه کې تکبر دلته پروت وي، نو دا خشوع نه ده چې په زړه کې عاجزي. نو د دې وجې نه اثارو کې راغل دي روایاتو کې چې عمر رضی الله تعالی عنه یو سړی ولیده، هغه سر ښکته کړی او ناست و. نو عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې سر پورته کړه. خشوع چې ده هغه په زړه کې، په سر کې نه ده، تا سر ښکته کړی. ابراهیم نخعی رحمت الله علیه هغه فرمایي چې پیړنه جامې اغوندي او زیږ خوراک خوري او سر یې ښکته کړی، دا خشوع نه ده. خشوع خو دا ده چې ته د حق په معامله کې د شریف او د رذیله سره یو شری سلوک وکړې او الله چې په تا باندې څه فرض کړ دی هغه ادا کړې او د الله د رضا لپاره د زړه او دماغ خالي کړې، دا خشوع ده. حسن رضی الله عنه فرمایي عمر رضی الله عنه به چې کله خبرې کولې نو په زوره به یې کولې، خلکو به اورېدې، او چې په لارې به ته نو خو تیز به ته، او چې څوک به یې وهل په کوړو او سزا به یې ورکوله چاله، نو خو تیز وهل به یې کوله. او یقینا د هغه په زړه کې خشوع وه، په زړه کې عاجزي وه. نو چې په زړه کې عاجزي نه او هسې د ځان نه چې کوم دی متواضع جوړ کړي، دا دوکه ده، دا شیطان دی دوکه کړ دی. د خشوع سره یو لفظ بل خضوع راځي. خشوع چې کوم دی هغه اواز ښکته کوله او تذلل او عاجزي په ځان کې پیدا کول دي. خشوع او خضوع چې دا هغه د بدن تواضع ده، په بدن باندې د هغې اثر ښکاره شي، د انکسارۍ، د عاجزۍ، دې ته بیا خضوع وایي. اوس په دې مانځه کې خشوع او خضوع، دا په خشوع خضوع سره مونځ پکار دی. نو دا ځکه چې قرآن کې راځي واقیمي الصلاة لذکري، او پابندي کوه د مانځه مونځ کوه زما د ذکر د وجې نه، زما د یاداشت د وجې نه، زما د یرې د وجې نه. الله پاک فرمایي بل ځای کې راځي ولا تکن من الغافلین، مه کېږه د غافلو نه. نو څوک چې مونځ کوي نو هغه به خامخا د الله پاک یاد به یې په زړه کي او ده کې به غفلت نه وي، او چې غفلت پکې نو بیا پکې عاجزي نشي راتلی، دا دواړه یو ځای نشي جمع کېدی. اوس دا خشوع خضوع سره مونځ چې دی دا مطلوب دی، او دا شرط دی د دې مانځه دپاره، او که نه په دې کې اختلاف دی. امام غزالی رحمت الله علیه ډېر آیتونه روایت دا جمع کړي دي، هغې نه دا نتیجه راویستل ده چې دا خشوع په مانځه کې دا شرط ده، او د مانځه صحت چې دی هغه په دې خشوع باندې او خضوع باندې موقوف دی، هسې مونځ نه کېږي تر څو پورې دا خشوع خضوع نه وي. سفیان ثوری، حسن بصري، معاذ ابن جبل رضی الله عنهم د دوی ټول مذهب دا دی چې بغیر د خشوع خضوع نه مونځ قبلیږي نه، بلکې فاسد دی. او دا څلور واړه امامان چې دي، څلور واړه امامان، او دغه رنګې دا فقها هغه وایي چې دا شرط نه دی، دا خشوع خضوع د مانځه لپاره شرط نه دی، بلکې د مونځ لپاره یو روح دی. نو کم از کم د تکبیر تحریمه په وخت کې هغه الله پاک ته بیان او فکر پکار دی، خشوع خضوع پکار ده. چې کله تکبیر تحریمه وي په هغه وخت کې دې په زړه کې راشي چې زه چا ته ولاړ یم، دا مونځ د چا لپاره کوم. نو کم از کم دغه په یو ټیم کې چې کوم دی خشوع خضوع په مانځه کې راوستل پکار دي، او چې ټول مونځ د اول نه تر اخره پورې دغه خشوع خضوع نه
خالي نو بیا د مونځ هغه روح چې دی هغه ته حاصل نشو. اوس فقها چې وایي چې دا شرط نه دی، دا د دې وجې نه چې هغو خو په ظاهر باندې حکم لګوي. نو چې سړی ودرېږي الله اکبر ووایي او بیا قیام صحیح طریقې سره کوي، رکوع او سجده او قیده کوي، نو فقها وایي چې د دانچه چې ده د مانځه دا صحیح ده، جو ټیک ده مونځ یو شو. اوس په اخوا خشوع خضوع په زړه کېږي نه، لکه د مخو روایتونه معلومه شوه چې په زړه کې د زړه نه څوک نه دی خبر چې د په زړه کې عاجزي شته او که نشته. بل دا چې د اول نه تر اخره پورې دا په عاجزۍ سره ودرېدله چې بالکل فکر یوازې الله ته، دا ګران کار دی، دا فکر برابرېږي نه، نو دا تکلیف ما لا یطاق دی. هغه شی چې د هغې انسان طاقت نه لري په هغې باندې مکلف کول دي. نو دا د دې وجې نه فقها وایي چې دا شرط نه دی، خو کم از کم لږ چې کوم دی په مانځه کې یو ځل خو دا فکر په کار دی چې زه رب ته ولاړ یم، د خدای په مخ کې لمونځ کوم، څه نه څه عاجزي په کار ده. نو که بیا بغیر د عاجزۍ نه مونځ وشي او خشوع خضوع پکې نه وي، نو بیا هم د فایدې د خالي نه دی. کم از کم دته دا پته ده چې زه راغلی یم خدای ته ولاړ یم، او په دغه وخت کې د نورو غلطو کارونو ناروا کارونو خدای منع شوی دی که نه. وایي د دې مثال داسې دی چې د یو سړي دوه غلامان دي، هغه یو غلام چې دی هغه د هغه لهجه چې کوم ده هغه صحیح نه ده او بد اخلاقه دی، خو بیا هم د هغه مولا خدمت کوي او حاضرېږي. او یو غلام داسې دی چې هغه د مولا خواله د سر راځي نه، نو د دې چې کوم نه حاضرېږي بالکل د هغه خواله نه راځي، خدمت د سره کوي نه، د هغې نه خو هغه بد اخلاق او ښه دی، بیا هم حاضرېږي. نو دې وجې دا مونځ چې کوم دی که په صحیح طریقې سره ونه شي، خو چې وشي نو بیا هم د هغه سړي نه خو خوښ چې هغه نه کوي که نه. نو دې وجې نه وایي چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، قامت د مانځه کوئ، زکات ورکوئ، رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه. اتأمرون الناس بالبر، آیا تاسو حکم کوئ خلقو ته په نیکۍ سره، وتنسون انفسکم، او هیر کړي دي تاسو خپل نفسونه، وانتم تتلون الکتابه، حال دا چې تاسو لولئ کتابه، فلا تعقلون، تاسو سوچ نه کوئ، واستعینوا بالصبر والصلاة، امداد حاصل کوئ د خپل رب نه په صبر او په مانځه سره. وانها لکبیرة، یقینا دا ډېر ګران کار دی، الا علی الخاشعین، مگر ګران نه دی په یریدونکو خلقو. دا هغه کسان دي چې دوی یقین لري چې موږ ملاقات وکړو د خپل رب سره، وانهم الیه راجعون، او دوی به الله پاک ته خامخا واپس کیږي.